کتونکو هم د دغې شابړې په لار باندې روان یو دا تاسو زما شاته دا 3 کوره ګورئ دوی وایي چې په موږ باندې صرف سلامونه کیږي د سلامونو په ازاله کې چې کوم دی موږ وایي چې دوی له ښه مضبوط لکه د دوی په دې کورونو کې اوبه بهېدلې دي او د دوی کپړې د دوی هر څه چې کوم دی نو اتلې وروره نوم دې څه دی عبدالقادر صاحب څه به وایې یاره جی بس موږ به څه ووایو دا موږ دا کلي دی دا دېخوا 2-3 کورونه دي دا چې کوم دا موږ دا کلي دی او دا کورونه موږ ته چې کوم دی ګاډي راځي خو د شابړې منځ ته ځي هلته که چې کومې اجرې دي هلته کوم ځای نه دي که پیسې څوک ورکوي که ټوکنې لیکي یا مثلا داسې څه سامان ناشي هلته پې دا خلک ښه غوبل او ښه اختر پې کوي که دېخوا څوک راځي ګاډي هم د کلي خلک ورسره کم از کم 15-20 موټرسایکلې دي پسې وي نو د هغوی د خاطره موږ ته هم څوک برېک نه هلي دغسې دا کورونه هم داسې بس پاتې شو په دې ځای په دې خوا نه چې کوم کسان راځي خیالي نه راکوشي مدد نه دی کړی نو داسې چې تاسو غوندې ملګري راځي دغسې څه ناڅه کپړې مپړې دړې کپړې شو یا که نه 2-3 کیلو چیني دال مال دا م اخېستي دي او دغه چې کوم تازه ورځو کې غروجې وي داسې اوبه بوتلې وي په دغه څیزونه موږ اخېستي دي کوم ضرورتونه دي تاسو ته نو بس اوس خو فلحال دا کورونه ډېر زیات خراب دي دغسې سودا مودالیان خراب دی او دا کورونه هم خراب شوي دي ټول کریک ترې راغورځېږي را باندې صحیح ده موږ تاسو له اوس نوې کپړې د زنانو د ماشومانو د سړو دا نه چې استعمال شوي نو په ډېر سي قبول کې انشاءالله پول به الله خوشحاله کوي صحیح ده مولانا محمد شفیق صاحب د طرف نه موږ دا امداد راوړلې الله یې خوشحاله کړي ډېره مهرباني صحیح ده دا ستاسو وخت دی صحیح ده مشته تاسو هم دې ځای او جی او څه به وایې تاسو ښه کتونکو لکه زما د دې خبرو مقصد دا دی رور مې ته کوم ځای دی ځای ستا کور هم پکې دغه شوي زما کور خو بیخي تباه دی پکې اوس هم پکې لګیا وم ښه صحیح ده تاسو ته خو بوجۍ پوره راغلې که دا به نور په تاسو په خپلو کې به کښېنې صحیح ده او دله یو بوجۍ ورکړه دغه دله مې یو بوجۍ ورکړه دله یو بوجۍ ورکړه دغه او د اوبو کارټن شته اوبو کارټن هم راکړه چا به دله ورکړه دا بوجۍ ولاواله بصیره راواله هو دا مکس ورکړه هغه مکس دی مکس والا ورکړه دا مکس ورکړه اوبو کارټن راکړه ولا او ښه یو ورکړې ده یو ورکړې مشته هغه ورکړه وخېچوه نو خیر دی مشته که نه بس دی که نه ښه او که نه تاسو هم صبر نه کوئ ته بس تیار هم ولیدله نو ورکه دغه ګوره زما د خلکو ته هم دا خواصله په دې لږ ټایم کې تاسو وینئ یو اغوستی د وي دا کارټن ورکه دله زویه یوړه بس هغه زویه یوړه که نه راځه کارټن ورکه نو اوس هغه وایي ما نه ته وړي کارټن ورکه دلې د اوبو دلې اوبو ورکه دغه دله خو یې نه دي ورکړې که نه ښه زه صحیح ده کتونکو دا خلک ډېرې ضرورتمند دي دې طرف ته پاملرنه وکړئ مننه کتونکو دغه روانه سلسله کې چې دا شابړې دا لار ته کمه ځي نو په دې لار باندې ډېر کورونه سیلاب وهلي دي دا زمان آباد دی په دې زمان آباد کې چې کوم دي 4 فوټ او 5 فوټ چې کوم دي نو اوبتلي دي فصلونه چې کوم دي مکمل دا فصلونه اوس ګوړه نه کوي دا خراب شوي دي د دې د څاروو ګیا چې کومه ده د هغې سیسټم چې کوم دی نو هغه د ګډوډۍ ښکار دی دلته کې بیماری دي دلته کې چې کوم دی دوی ته د پري میډیکل کیمپ ضرورت دی نن چې موږ دوی له کتونکو کومې کپړې روړي دي نو د دې خلکو زړې کپړې هم پکار دي دا نه ولې چې دوی مال خال هر څه په دې اوبو کې چې کوم دی نو وړلې شوي دي بهېدلې دي خو موږ چې ورته کومه کپړې ورکوو نو الحمدلله ښه نوې کپړې ورکوو ورسره چې کوم دی نو دلته کې خو پیزار نشته دی نو کتونکو دا خلک د ډېر څه حقدار دي په کار چې دلته کې پري میډیکل کیمپ دلته کې اوړه غوړي لوښي دا هر څه موږ چې نن څه روړي دي نو موږ اتفاقي په دې لار باندې تلو د خپل وس مطابق هم د دوی سره دغه شانتې څوک دا پوړو کې د مالګې برابر دي خو د دې ماشومانو کپړې چې کوم دی دا دې ماشوم ته څوک ګوره راشه بچې دې خواته دې ماشوم ته څوک ګوره نو د دوی ډېر بد حال دی اوس هم چې کوم دی دوی په دغه خټو چقړو کې ګرځي نه انشاءالله دوی له به فوډ پیکج هم روړو او دوی له به نور مزید چې کوم دی سامان روړو وروره نوم دې څه دی حامد علي صاحب دلته به څومره کورونه دي یاره دلته کې 14-15 کورونه دي دې څومره پورې نقصان شوي یاره چې نقصان خو ډېر شوی د پسونو نقصان شوی د کورونو نقصان شوی که تاسو دا وکتل نو ډېر زیات نقصان شوی لږ نه دی شوی او د دې نه مخکې دې خوا څوک نه دی راغلی یو کې تاسو باندې بس خلک تیریږي بس جیت شابړې ته ځي او په دې خلکو ته اسم نه میلاویږي دا څو کوره چې تاسو چې مخکې ولاړې دغلته کې دغه دې کې لګ لاندې کورونه دي
نو دلته کې هیڅ هم نه راغلی صحیح ده دغه مطلب دا دی کوم چې د عوامو د اړخه کوم ریلیف هغه شوی دی کوم چې عوامو روټۍ راوړي راروجي راوړي مطلب دا دی ترکاریانې راوړي دي شوي دي داسې اوچه سودا چا ډېره درکړې نه جی هغه خو صرف یو 2 ټوکنې شوي وي جی دې ټول کلي کې 2 نه جی دا نه هغه هم د 100 کسانو جی شوي ټول نه وي شوي ها جی هغه صحیح ده ان شاء الله موږ بدل خوراک را رسو دا خو موږ په تیار کې بابا څنګه لې خیر دی تاسو خیر ورته مو براغلې وي او بخور راغلی وي نقصان یې کړی دی سر نقصان خو یې کړی کمرې ممرې کړی دي او د دې علاقې ایم این اے ایم پی اے ناظم کونسلر لا موږ په سترګو نه دی کتلی او یې نه نو خیر دی هغه به یې نه اینو به هم نه خو موږ هم داسې اتفاق کړی چې کم یو کس راغی نو داسې ښکلې څېرې به ورته واچوو چې د ګلونو څېرې به ورته واچوو بابا مونږ چې راغلو که نه علب خان شیرپا مې نوم د پیژنې مې یا مې پیژنې صحیح ده او د خپل دغه نه نه راباندې احسان کوو دا ستاسو حق دی او د مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم دی د تحریک لبیک په ما اعتماد دی او زه یم چې زه هغه ځای ته ورسم چې هلته څوک نه وي رسېدلي نو دا هم در سره واده ده چې تاسو له به انشاءالله وړم وروړو صحیح شو جی ډېره مهرباني صحیح ده او ورسره به وچه سودا هم وروړو صحیح ده هېڅ چاته هم ضرورت نه راځي انشاءالله ستاسو چې دا کوم دغه دی کتونکو دونه پوره هم نه خلکه یې ته یې نه په لار کې هم لګولې سودا صبر ته یې وګوره ښه بس د الله امتحان پرې راغلی دی د الله نه یې غواړي د انسانانو نه غواړي ځکه چې دغه انسانان دي تیریږي پې سلام پیچي یو بل بیا پیزي راځي د ننه چې لاړ شهر کور کې اوبه دي زمان آباد کلی دی که نه یاد یې ساتئ ښه کم رور څوک راځي دې خلکه په خپلو مرستو کې یاد وساتئ مننه خوشحاله اوسئ کتونکو دغه تقسیم په دویمه سلسله کې دې وخت کې موجود یو دغه شپه ده او د ګلاله کلي یو بل شاخ دی دلته کې دغه دا موږ څونه کسانو ته پوټ پیک دا دغه ورکو کپړې څونه پیکیج دی 24 دار او 12 عمل ته صحیح ده دا څلېرویشتو کسانو ته چې کوم دی دا ورکړې کېږي دې ځای یو مشر شته دی چې خبرې اترې ورسره وکړو چې خوشحاله دی خفه دی شکریه ادا کوي نه ادا کوي ښه ورته لګي نه لګیا دی خو جي بس زه راغ کړم را وړاندې کړم بس منډه تړلې ورسره وو عمر هم دونه نه دی خو بس د کلي والا باندې اعتبار کړی دی دا ټوله مشري تاله ده او جي نو کار دې ورله وکړه او جي او موږ منډه تړلې مړه جي سونه وس نه کېدل لم کړی صحیح ده او جي موږ د شپې ورسېدو بالکل جي تاسو په دې ټیم راغلې ډېره شکریا ادا کوم چې موږ غرغم رچت کوالم صحیح ده او لیست باندې عمل وکړو صحیح ده خوشاله دي به داخله بالکل جي ټول خوشاله دي ډېر اوس هم ډېر خوشاله چې بني مشپه تاسو ورسېدل دا تاسو دلته کې څه نقصانونه شوي دلته کې د شپاغ نومې دلته هغه دیوال لا پروت دی د شردمان هغې غونډ سایډ دیوالونه هغه ټول لا پروت دي چا کوټې لاندې سملاسته شوي دي او دغه خواکونه هغه مکمل دا سایډوال دوکان هغه پروت دي کورونه کې اوبه ګرځېدلي او د سر نه بره وي پکې دغه ځای کې ښکته دې ته راختلی وي نو فصلونه دا خراب شوي فصلونه خو ډېر پنځه جربه جوار خانوزلي دلته هغه مکمل تباه کړي اوس هم دغه ولال تاسو لیدی شي څاروو ګیا شته یو بس ډېر تکلیف دی بس وکړي هغه ته غواګانې ماګانې یاسې چې ډېر چا سړي هغه مخبرو ته وباسي هلته سړي دلته ګیاګانې ختمې شوي بیماری دلته سپري میډیکل کیمپ لګېدلی چې دلته کې چې کوم وخت کې تاته سیلاب پروت و نو لګېدلی و خو اوس ختم شوی مخکې لګېدلی اوس نشته ضرورت شته جی بس ضرورت هم دی ډېر ځکه چې هغه دی نو بیماري راتلی شي بالکل چې خارخ ډېر راګډ شوی دی صحیح ده کتونکو په دغه شپه باندې چې کومه سلسله روانه ده مونږ خوشحاله پسه شو چې یو خو حالات پرامن وي یو خلکه مطمئن وي خلکه خوشحاله وي او خلک وایي چې یاره مونږ ته داسې څه نه دي را رسېدلي په کومه طریقه چې راته تاسو ورسول او په کوم عزت سره تاسو راکړل نو په دغې باندې مونږ ته خوشحالي میلو شي انشاءالله دا سلسله مو مخ په وړاندې بوځو دې خلکو له به مونږ بیا راځو نور څیزونه به وله وروړو چې نور څیزونه راشي دې وخت کې چې مونږ کومې کپړې ورکو یا پیزار ورکو بالکل نیو ورکو او د دې خلکو ضرورت دی په دې ګرانه کې کپړې اخیستل مونږ داسې ځای نه وکتل چې هلته کې د هغوی بسترې کپړې هر څه ځان سره وړلي څنګه چې د ملګري وي چې د سر نه اوبه وختې وي نو دې کور کې به پاتې سوي نو زه دغه چې د مولانا محمد شفیق صاحب په مونږ کې اعتماد کړی دی جون ختم دی د سبا څه پته نه لګي چې زه یم زه به دا کار سبا کومه نو سبا ما ته پته نه لګي نو چې ما ته یو لار وي او ما سره په ګاډي کې مال وي نو زه د شپې ختموم نو انشاءالله دا ما سره چې کوم کارکونان او ملګري لګیا دي نو هغوی مې همت نه بیلي د هغوی جذبې ته هم سلام کوم چې په دې شپه باندې
هغوی لګیا دي او حوصله نه ده بایللې سار نه واله دې ټیمه پورې لګیا یو دې ټیم کې او دې خلکو ته به اوس دغه امانت ورکوو او دا پړو کې د مالګې برابر دي انشاءالله دا ډېر څه حقدار دي نور به ولې هر څه وروړو او دا سلسله مخ په وړاندې بوځو